الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. انتظار الصلاة د فرض موز انتظار کول د یو ځان له بهترین عبادت ته چې یو بنده د الله سبحانه و تعالی د حکم انتظار کوي چې کله به د یو موز وخت راځي چې زه هغه موز په خپل وخت باندې ادا کړم. د دې ډیر فضایل په احادیثو کې راغلي دي. یو فضیلت خدا دی چې دا انتظار کول د موز د بعینه د موز د اجر او ثواب برابر دی. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یزال احدکم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. همیشه د پاره یو تن په تاسو کې دا په موز کې حسابېږي تر څو پورې چې موز دلته ایثار کړي. د موز د وجه نه ایثار دی انتظار کوي تر څو موز نه دی ادا کړي تر هغه وخت پورې جمعات نه نشي تللی. نو دغه انتظار وخت به د په موز کې حسابېږي. دویمه فضیلت او پیدا احادیثو کې دا ذکر شوی ده چې دغه انسان له ملائک استغفار او بخښنه غواړي. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یزال العبد فی صلاة، همیشه یو بنده په موز کې حسابېږي ما کان فی مصلاه تر څو پورې چې زه د موز باندې ناست ینتظر الصلاة او د موز انتظار کوي. وتقول الملائکة، ملائک دا دعا وایي چې اللهم اغفر له، ای الله دې انسان ته بخښنه وکړي، اللهم ارحمه، ای الله په ده باندې رحم وکړي، حتی ینصرف تر دې پورې چې دې راوګرځي د موز د ځای نه او یحدث یا بیودس شي. او د ملائکو دعا دا خامخا قبولی، الله سبحانه وتعالی د ملائکو دعا دا قبولی. بل پیدا حدیثو کې دا راغلی ده چې د دې انتظار د وجه نه د انسان ګناهونه دا رجیږي او د الله سبحانه وتعالی په رزق باندې درجې پورته کیږي. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راځي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا ادلکم، آیا زه نخیم تا ته علی ما هغه عمل یمحو الله به الخطایا چې په هغې باندې الله سبحانه وتعالی ګناهونه رجوي ویرفع به الدرجات او درجې پې پورته کوي. نو صحابه وویل بلا یا رسول الله، ولې نه داسې عمل خو راته وښایه چې په هغې باندې ګناهونه رجیږي او درجې پې په جنت کې پورته کیږي. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اسباغ الوضوء، پورا اودس کول علی المکاره سره د تکلیف نه، وکثرة الخطا الى المساجد او ډیر قدمونه اخیستل جماعتونو ته، ډیر تلل راتلل جماعت ته، و انتظار الصلاة بعد الصلاة او د یو موز نفس د بل موز انتظار کول. فذلکم الرباط، فذلکم الرباط دا بعینه د الله د دین د پر خپل ځان تړل دي، دا الله د دین د پر خپل ځان تړل دي.